ډاکټرانو ولا علاج کولو یوم پې نه پوهېدو. خلکو ورته وویل چې ته به ځې یورپ ته، ستا علاج به په یورپ کې کېږي. چې کله ډاکټرانو ته ورسېدو هغوی ورته وویل چې د اول نه اول به ته موږ سره پیسې جمع کړې. ښځې پیسې به جمع کومه څومره؟ 2.5 کروړه روپۍ به ته موږ سره جمع کړې. د هغې نه بعد موږ به ستا علاج کوو، خو په دې شرط باندې که د ستا د عمر سړی میلاو شو او د هغه پړپوس هم ټیک و او هغه په خپله خوښه وویل چې زه یې در کوم دله، بیا به موږ ستا اپریشن کوو، تا ته به بدلو. خو په هغې کې شرط دا دی په هغې کې چې د هغې سړي او ستا د وینې ګروپ برابر و، بیا به یې درته لګو. یو دویم دا دی چې د هغې سړي او ستا عمر برابر و، بیا به درته دا بدلو. که ستا او د هغه په عمر کې فرق و، بیا درته نشو بدلولی. که ستا او د هغه په وینه کې فرق و، عمر دی برابر دی خو د وینې ګروپ دی بدلو، بیا هم درته نه بدلیږي. وایي ښه چې نه بدلیږي زه به دا 2.5 کروړه روپۍ جمع کړم، چې نه بدلیږي پیسې به راکې که نه؟ ډاکټر ورته وایي نه 2.5 کروړه روپۍ دې لاړې. د وینې د ګروپ سړی دې میلاو نه شو، د عمر سړی دې میلاو نه شو، 2.5 کروړه روپۍ دې لاړې. دې سړي سوچ وکړو چې یا الله زما دا یو پړپوس د 2.5 کروړه روپو دی، ما خو کله هم ستا شکریه ادا نه کړه. اوس موږ سوچ وکړو الله موږ له زړه راکړی دی، په دې زړه کې یو وال بند شي لکونه روپۍ پې لګي. نو موږ سوچ وکړو چې زموږ یو وال د لکونو روپو دی، داسې بیا نور والونه دي، مکمل زړه دی. زه تاسو نه تپوس وکړم د دې وخت بادشاه راشي او هغه تاسو ته ووایي چې دا زړه د نه زه وباسمه او د ټول پاکستان بادشاه کومه دی. پاکستان خو لرې خبره، د دې پوره دنیا بادشاه کومه دی، تا نه دا زړه وباسمه بادشاه کومه دی. دا خبره به ته قبوله کړې چې تا نه کله زړه ویستو بیا خو مرده بدن یې. نو معلومیږي دا چې زمونږ دا یو زړه د پوره دنیا نه هم دا قیمتي دی. مونږ خو به دې کله هم د الله شکر ادا نه کو. نو مال که الله را کړی دی په دې هم د الله شکر ادا کو، که علم الله را کړی دی په دې هم د الله شکر ادا کو، که ځواني الله را کړې ده په دې هم د الله شکر ادا کو. بس هر حال کې د الله شکر ادا کو چې یا الله په دې ساعت شکر دی د دې نه دې بدتر نه وي. یو کلی کې یوه زنانه وه او دا زنانه په سخاوت کې ډېره مشهوره زنانه وه. کلی کې د دې یو نوم و. دې کلی کې یو سړی و، ډېر زیات مالدار سړی و. دې کلي دغې سړي د نکاح پیغام راولېږلو دغې سخي ښځې پسې. د دغې جینۍ مور او پلار سوچ وکړو چې زموږ لور ده او ورپسې ډېره لویه رشته راغلې ده او مالدار سړی دی او دومره مالدار و دا سړی، په دې کلي کې د ده د ټاکرې بل مالدار سړی نه و. دغه ښځه واده شوه دې مالدار سړي ته. وخت تیریږي دا ښځه خو د خپل د سخاوت د صفت نه ډېره زیاته مجبوره وه. سخاوت پکې و، هر ټیم به سخاوت کولو. یو ورځ دروازه وټکېده، دا ښځه او خاوند ناستې روټۍ خوري. فقیر آواز وکړو د الله د نامې سره کوي. ښځه خو په سخاوت کې ډېره مشهوره وه. دې خاوند ته وایي خاونده وایي که ستا خوښه وي نو زه به دا روټۍ ورکړم دې فقیر له. خاوند ورته وویلې وری که. ښځه لاړه پاڅېده، فقیر له روټۍ ورکوله. دروازې کولاوه که د روټۍ په ورکولو کې یو منټ دوه ولګېده. د خاوند خبرې شروع کړي دې ښځې ته، وایي ښځې دا د الله د نامې راغلي دي، فراډ کوي، دوکې کوي او راځه ترې نه پرېږده ده. لکه څنګه نن سبا یو سړی دی، سړی پرېږده، نن سبا مولا او طالب والا دا د خلکو نن سبا ډېر دشمنان دي. یو مولا چېرته کې لاړ شي یو مالدار سړي له او ورسره کښېني نو هغه एकदम دا ګړی د استن نه تاوه کړي، په تندي باندې 12 بجې کړي. وایي دا مولا بیا چاندې له راغلی دی. که مولا ور چېرته عامې خبرې له مور چې دا خلک وي مولا چاندې له رالو، بس مولا ډېر بدې شي. بیا څه وایي؟ وایي دې مولیانو ګپ شروع کړی دی، هر مولا مونږ پسې راځي، هر مولا مونږ پسې راځي، چانده راکه او چانده راکه، چانده راکه او چانده راکه. بیا چې کله په کور کې ماشوم وشي بیا ورته ووایه اذان ورته په خپله کوه که نه، ته خو د تیرا سیک نه یې، په خپل اذان کوه، ولې ماشوم بیا مولا له بوځې. چې کله بیا همدغه سړی مړ شي زوی جنازه نه شي کولی، مولا وله بوځي، زوی به جنازه وکړه که نه. زوی خو د پنډت نه دی، په خپله پې جنازه کوه. زوی ته یې نه د اذان چل خولی دی، زوی ته یې نه د جنازې چل خولی دی. چې کله ختم وي همدا طالبان مولیان بیا بوځي.
هغه ټیم بیا مولا ته لاندې جارو وهي لګیایي او چې کله مولا چاندې له ورشي مولا بیا سپکوي دې سړي خبرې شروع کړي دې ښځې ته وایي راځه دې نه الله دا خبرې ناخوښه کړي دا سړی خو کېناستو ښځې سره روټۍ وخوړه خو الله فرمایي وتلک الایامو نداولها بین الناس مونږ دا شپې ورځې به خلکو اړه وراړو دغه سړی ډېر مالدار او چې د ټاکرې مالداره سړی نو په دې علاقه کې وخت تیریږي کاروبار یې رو په زوال باندې راځي کاروبار یې خرابېږي تر دې پورې راورسېدو چې سړی دیوالیه شو کاروبار یې خراب شو سړی چې کله مالي لیاز سره خراب شي نو کور کې جنګونه هم کوي ښځې سره شور شغرب راواغستو ان تر دې چې جګړه دې ته ورسېده چې ښځې له طلاق ورکو سړی کاروبار نه ټپ په ټپ کېناستو ښځې له طلاق ورکو ښځې لاړه د مور په کور کېناسته وخت تېرېږي د دې کلي بل یو مالدار سړی هغې جواب راولېږلو همدغې طلاقې شوې ښځې پسې زه د سره نکاح کومه مور او پلار یې سوچ وکړو چې زمونږ دا لور طلاقه شوې م ده او دا سړی دونه مالداره دی او جواب یې رالیږلی دی راشه دا لور دوی له ورکه لور یې دغه سړي له ورکه چې ور یې کړه ښځه خو د خپل سخاوت نه مجبوره وه وخت تېرېږي دقسې دا د دویم خاوند سره یوه ورځ ناسته ده خوراک کوي او دروازه وټکېده وی د الله د نامې سره کې فقیر یمه دې ښځې د خپل خاوند ته وویلې وی خاونده که ستا خوښی زه به دا روټۍ ورکړم دې فقیر له خاوند ورته وویلې بلکل یې ورکه ښځه لاړه روټۍ راواغسته او دروازې له ورله چې کله یې دروازه کولا وکړه فورا دې ښځې یو چغه وواله په ځمکه را پرېوته خاوند ورمنډه کوي ښځې ولې څه چل در باندې وشو دا ښځه ورته وایي وی دا په دروازه کې چې ولاړ دی دا زما غړومبی خاوند دی وی اوهو الله فرمایي که نه وتلک الایامو نداولها بین الناس مونږ دا شپې او ورځې په دې خلکو اړه وراړو دا ورځې او شپې اړې راړي په دې خلکو باندې دغه سړي ورته وویلې چې کم فقیر په دې ور کې ولاړو ورته وایي دا د دویم خاوند ورته وویلې چې دا کم خاوند د ښځې سره په دې کور کې اوس موجود دی دی ورته وایي وایي زه یوه ورځ تاسو در ته راغلی ومه او دغې سړي زه راټلی ومه نو ګوره الله پاک د کور مالک فقیر کو او فقیر الله د کور مالک کو الله سره خو کمی نشته دی نن الله مال درکړی دی په طالب مولا باندې ته غاوری طالب مولا ته د شدت په نظر باندې ګوري طالب مولا ته سپک ګوري 15 روپۍ طالب مولا لور کې بیا طالب مولا خپل غلام کې طالب مولا د چا غلام نه دی ګوري طالب مولا آزاد امیدوار دی آزاد امیدوار د دې چا غلام نه دی ها چې ته په دوه ټکو باندې والو ته غلام کې چې ته ما ته کوس پاس کېږي نن سبا زموږ معاشره کې د علماء مخالفت دا ډیر زیات شوی دی الله دې معافي وکړي که مجلس کې کینی مخکې به عام غیبت و اوس چې مجلس کې کینی اوس وایي ستاسو امام څنګه دی مخکې به چې ښځه کېناسته د ښځو په محفل کې تپوس به یې کولو انګور دې څنګه ده اوس چې ښځې بېوقوف هم کیني و یاره ستاسو ملا څنګه دی وایي یاره دې ملا خو دا وکړو هغه ملا خو هغه وکړو ملیان دې خلکو رانیولي دي ملا داسې او ملا هغسې که سړي کینی د ملیانو مخالف دي ملا داسې ملا هغسې د الله پیغمبر فرمای اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه وای کله چې کار نه اهل ته اوس پارلې شي بیا د قیامت انتظار کوي نن کار نه اهل ته سپارلې کېږي لګیا دي د مولیانو مخالفت کوي مولا داسې مولا هغسې هلکه ټیپرسریا ته د مولا مخالفت کې ته خو نعوذ بالله د الله په ذات اعتراضونه کې الله دغه سړی عالم کو ته اعتراضونه کې نعوذ بالله رب ته نه پوهېدې ته غلط شوې تا دله ولې علم ورکو ته د الله نه ښه پوهېږې تا سره خو ډېر مال دی تا له خو الله اولاد هم درکړی دی ته ټیپر سره به خدای مولا کړی وې که نه چې تی مولا نه کړو دا غریب یې مولا کو الله ښه پوهېږي الله پاک دغه غریب د پیغمبر وارث کو تی سره د مال د پیغمبر وارث نه کې الله ته کې سلیدلی و د دې مولا د دې طالب بې قدري مه کوه الله به دې ذلیل او رسوا کی یو ډاکټر دی په یو کلی کې دا ډاکټر سپیشلیسټ دی د سترګو سپیشلیسټ دی دا ډاکټر چې کله مړ کېږي او د ده په کور کې یو زوی دی په سترګو ړوند دی دغه ړوند زوی به د دغې ډاکټر وارث وي او که نه په محله کې به یو بینا سړی خلک د دغې ډاکټر وارث جوړوي لازم خبره ده
چې ډاکټر دی د سترګو سپیشلیسټ دی الله ول ړوند زوی ورکړی دی چې د ډاکټر نه کم مال پاتې کېږي همدغه ړوند زوی به وارث وي که نه یو پهلوان سړی دی پهلواني کوي مقابلې کوي او هغه چې کله وفات کېږي نو یو کمزوری تیلی بچی ځان پسې پرېږدي هغه غریب په فوکي باندې الوزي خو چې کله دا پهلوان سړی مري نو همدغه کمزوری بچی به د ده وارث وي که به نه وي وارث به وي دا به نه کوي چې په محله کې بل یو پهلوان سړی وګوري او راشه ته د ده وارث شه دا ټول مال ته واله پښتانه یو متل کوي وایي غوښه که وسوځي بیا هم د دالو نه ښه وي ملاکار رنګي شي ملاکار څومره کمزوری شي کمزوری شي بیا هم ستا خړسري نه ملا ښه دی الحمدلله موږ په دې باندې فخر کوو ملاکار څومره کمزوری شي که درس هم نه کوي که یو ټیم مونځ کوي بل ټیم هم نه کوي الحمدلله بیا هم تا نه ښه دی د ملا ټوله شپه خوب او ستا ټوله شپه عبادت الله ته د ملا دا خوب بهتر دی نو د الله په نعمت باندې ناشکري نه کوو